بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو دا پوسټ مقصد د ویډیو مقصد د مو دا دی. اول زموږ په فیسبوک پیج باندې یو پوسټ شیر کړو چې په هغې کې مو د میخونو ولا فوټو شیر کړو چې دا یوه زنانه هغه په خوله باندې د میخونه راغورځولي. مختلفو خلکو رایې راکړې، زیاتو خلکو پکې داسې رایې ورکړه چې هغه غلطه وه. هغوی به ویل چې دا څه کارخانه وه چې دومره میخونه یې غورځول، چا به څه ویل چا به څه ویل. خو بهرحال زه الله ورته هدایت وکړي، هغه ناپوهه دا هغه خلکو ته پته لګېږي چې چا په کور کې دا مسلې وي. او دغه زنانه چې کومه وه، د زنانهونه مونږ خپل ځاني ویډیو هم کړې وه. هغه ویډیو کې د زنانه مونږ مکمل پټه کړې وه. نو مونږ ویل چې زه دا به مونږ ته بیا د شیر کېدو اجازت راکړي. خو چې دوینځلي هغه مریض بیا مو وروغوښتو تصدیق دپاره چې آیا دا مریض څرنګه دی. هغه مریض چې کله راغی نو هغو دا ګواهي وکړه د الله په حکم سره چې حاجي صاحب تا کله دم کړي دو، نو هغه نه میغ غورځولی، نه ګونګه شوي او نه چې کوم د لاسونه خراب شوي. دا مریض چې کوم دی ما ته یو کال نیم مخکې راغلی و، مخکې په دغه نسبت سره راغلی و چې دا د 4 میاشتو نه په ژبه باندې مکمل ګونګه شوې وه. الحمدلله ما دلته دم کړه، ژبه یې خلاصه شوه، تننه پرې خلاصه وه. خو اوس ورته دا شکایت و چې دې زنانه د لاسونه داسې کاږه شوي وو د 8 میاشتو نه. نو کلم کدرې خو څه کړي چې دا چې کوم دی دا چای ولا پیاله یې پې هم نه شو اوچاتولی، کور ولا به ورته خوراک په خوله کې ورکولو، ډېر زیات مشکلاتو کې وو. نو بیا موږ ته فیملي والا دا ویل چې حاجي صاحب اوس د میاشت نیمه کېږي چې د زنانه د خولې نه میخونه راوځي. نو ما ورته دا خو څه داسې غټه خبره نه و. نو کله چې موږ په دم واچولو، هغه دم په درمیان کې هم دغو ډېر زیات میخونه راوغورځول. بیا هغو پیریان ما حاضر کړل، هغه پیریانو دا بیان وکړو چې موږ جادو سره راغلي یو او دا اساسي میخونه دي او پلانه پیریان اکثر لږ زیات تر درویغ هم کوي. خو هغو نه مو الحمدلله د دم په ذریعه سره هغه میخونه چې کوم دي کمپلیټ راویستل. نو مریض ما دوینځلي راوغوښتو ما چې هغه ویډیو اجازت به راکړي. خو پښتانه دي الحمدلله، مونږ کله هم داسې کار نه کوو چې چا بېعزتي وکړو. مونږ چې څومره ویډیوګانې شیر کوو د خلکو په اجازت سره شیر کوو. نو هغه مریض دوینځلي چې راغی هغو ماله د ویډیو اجازت رانه کړو چې آیا د ویډیو مه شیر کوه، ځکه چې پښتانه یو زنانه دي، بیا به مونږ پرې خلک خاندي. خو بیا چې کله د زنانو پورس دا راغی نو ما سره دومره ټیمونه چې دنه ما انټرویو اخیستی وی. نو بیا مونږ منشي بهر وروتو. نو د ښکار چې کوم دی په خپله تصدیق وکړو چې الحمدلله الله پاک ټیک کړی. او بله خبره ده چې دا خو څه اول کیس نه دی مونږ سره چې د میخونه یې روباستل. الحمدلله ګواه دی په خېټه باندې علاجونه مو کړي، مطلب دا مو کړی د خېټې د روغه خېټې نه ستنې راوتلي. دا هغه خلک پوهېږي چې کم عاملان یې چا په کور کې دا مسلې داسې علاجونه مونږ الحمدلله کړي چې مریض رواني एकदम کپړې ور واخلي. دا علاجونه مونږ کړي. یوه زنانه بې ښه په روغ حالاتو کې څملي سبوی چې راپاڅېدلې ډکه ویښته په پورې نه مکمل جناتو ته ویښته کټ کړي وي. نو دا ډرامې نه دي، دا الحمدلله دا حق دي او سچ دي. او مونږ په دې باندې ځان مشورتیا لپاره دا پوسټ نه و کړی. انشاءالله چې مونږ کم شی تاسو ته په فیسبوک باندې راولو دا به حق او سچ وي. فیک په کلم نه که کلم په ما باندې ثابت شو چې یاره ما فیک شی شیر کړی دی، نو انشاءالله تعالی په هغه ورځ باندې به تاسو پړی وي او د ما به ماری وي چې بالکل څه کلم تاسو ته غلط شی شیر کړي. تاسو موږ په سکرین باندې څه وینو دا به حقیقت وي. تاسو ته به زه څه وایم، الله پاک له خو به زه جواب ورکوم. د قیامت ورځ ته دی چې زه به مطلب د دروغو پوسټونه یا ځان مشورتیا لپاره به زه داسې وکړم. نه، الله له به قیامت ورځ باندې جواب ورکوم چې کم میخونه شیر وتلي بالکل د زنانه د خولې نه وتلي. نور به تاسو ته تصدیق د فیملي ولا خپله وکړي چې مطلب مخکې څرنګه وه او اوس څنګه وه. که دا زنانه نه وای نو ما به تاسو ته هغه ویډیو په سکرین باندې راوستلی وای. خو مجبورتن چې دا زنانه وه د زنانو بېعزتي مو نه شو کوی. نو دغه د فیملي ولا کاش دوینځلي بیا راغلی دی، دغه خبره واورده تاسو ته څه بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره د ملګری نصیب الله نومایرو کوټې نه تعلق دی. دغه یو مریض اوس حاجي صاحب دم کا. دغه یو مریض چې کوم دی د دم په دوران کې د خولې نه او د پوزې نه میخونه لړه کېدل شروع شول. نو آیا دا نه موږ د پوښتنه کوو چې د حاجي صاحب کم دم وکړو او دا کم میخونه لړه شول دا رښتیا دي که نه دروغ دي؟ نو ملګري دا چې کم حاجي صاحب دم وسو که ستاسو د مریض نه چې کم د میخونه لړه شول دا رښتیا دي که دروغ حاجي صاحب دي؟ دا رښتیا دی. کله چې دی به جټکه پرې راغی نو د دې د خولې نه به میخونه راوتله. او له کومه نه چې حاجي صاحب ته موږ راوست، حاجي صاحب دم پرې وکړو او د ده نه سره شکر د بیا نه جټکه پرې راغلې ده او نه بیا میخونه را باقي کړي. دا میخونه څومره وخت جوړه کېدل؟
دا تقریبا دا ناجوړي خو 2 کالونه کېږي او خو دا کم میخونه چې لړه کول دا یوه میاشته کېږي یوه میاشت لګي. نورو مولیانو چېرته تللی وي؟ ډېرو مولیانو ته تللی وم هلته. هلته د دم سره دا میخونه لړه کېدل؟ نه لړه کېدل. دلته کې حاجي صاحب سره حاجي صاحب چې کله دم کړی ده او بس بیا میخونه نه میخونه لړې کړي دي او نه بیا جټکه پرې راغلې ده. ملګري دا نصیب الله د کویټې نه تعلق ساتي. دغه مریض چې کوم دی څنګه لکه ده وویل چې مخکې به میخونه لړه کېدل په کور کې، نور مولیان هم تللي دي خو میخونه نه یې لړه شوي. دلته کې چې حاجي صاحب لرغلل نو حاجي صاحب یې جنات حاضر کړل. دغه مریض چې کوم دی لاسونه هم کږېدل، لاسونه بې کټ و دواړه لاسونه به مکمل داسې بند بل. تاسو بیا هم ګورو په دا کې چې لاسونه هم کږېدل. اوس ما الحمدلله لاسونه هم ټیک شوي دي. د میخونو چې کومه مسله وه دا یې هم حل شوې نو امید لرو چې مریض خو اوس ټیک دی که نه؟ بس دغه مریض ټیک شوی دی انشاءالله. شکریه.